نو دا به تر هغې وخته پورې دا 10 میاشتې یا 9 میاشتې یا 8 میاشتې دا به د دې عدت وي. هله به چې دی نو دا د دغه مخکې خاوند نه خلاصېږي، ځکه دا اولاد چې دی نو دا د خاوند دی. نو کله چې خاوند له بچی راوړي هغه ورته حواله کړي نو بس دا به ځي ازاده به شي. هغه بچي راوړو سره د دې عدت ختم شو، پریز یې ختم شو. نو دا مسله الله دلته نن دی آیات کې بیانوي. والمطلقاتو طلاق شوې ښځې یتربصن دا به درنګ تیری، یعنی انتظار به کوي، بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 3 قروء 3 قروء علماو لیکلي دي طهر تم وی او حیض تم وی. نو 3 ځله چې دا بیماره شي او 3 ځله پاکه شي، غرض دا دی نو د دې عدت به ختم شي. او دا 3 میاشتې 10 ورځې کې کېږي. ولا یحل لهن حلال نه دي د دې ښځو دپاره ان یکتمنه چې ګورئ دا ښځې چل کوي په ګېډه باندې اولاد دي د هغه مخکې خاوند نه د میاشتې نیمې. اوس دا ښځه چې ده نو دې ته خو پته وي که زه د خاوند خو طلاقه کړم، نو چې ده طلاقه کړم اوس که زه ښکاره کړم دا خبره چې یاره زما په ګېډه اولاد دی نو زه به 9 میاشتې 10 میاشتې ده په کور کې ناستی یم، ده ته تیزندي به ناستی یم، نو دا خپل حمل پټ کړي. ال نه وی پلار کره لاړه شي، وي به ده زه طلاقه کړې یم او بس لاړه شي پلار کره هلته ناست دی. بیا هلته ځان له صفایي وکړي، څه کوي به ځان له هغه بچې ضایع کړي. غرض دا چې د خاوند نه خلاص، دا غټه ګناه ده، قتل دی، دا زیاتې دي. الله وایي زنانو ته چې پټوی به نه، د دغه مخکې خاوند په تا باندې دا حق دی چې دا بچي هغه له راوړې نو دا 9-10 میاشتې دا ته کښېنه، روټۍ به هم درکوي، پیزار به هم درکوي، جامه به هم درکوي، دا هر څه په خاوند باندې دي. تاله به سکونت هم درکوي، هلته به هغه کوی نو به دا بچي چې کله پیدا شي نو بیا ته آزاد دی. نو ښځو ته الله وایي چې تاسو به دا پټوی نه. ولا یحل لهن حلال نه دي د دې ښځو دپاره ان یکتمنه چې پټ کي ما خلق الله هغه چې پیدا کړي دي خدای پاک فی ارحامهن په رحم یعنی په ګېډه د دې کې. ان کنه که وي دا ښځې یؤمنن بالله چې ایمان یې راوړي وي په خدای والیوم الاخر او په ورځ مؤمنه ښځه چې وي هغه پټول نه کوي، هغه دا خیانت نه کوي. او چې نه مؤمنه نه ایمان یې نه وي هغه بېایمانه نو هغه دغه بېایمانۍ کارونه بیا کوي او دغسې چلو کي. دا وروستو الفاظ چې دي وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، طلاق یې ورکړی دی 1 یا 2 طلاق یې شوي دي، نکاح ماته شوې ده. 1 طلاق کې رجوم کېږي، 2م طلاق کې نکاح وتړه. یعنی غرض دا دی 1 طلاق ورکړی شوی دی، 2 طلاق ورکړي شوي دي. اوس د دې خاوند ورسره جوړه راغله نو الله وایي په دې 3 میاشتې کې دنه تاسو خپله جوړه وکړئ. نو که جوړه مو کړه بس تا ښځه ده. که 1 طلاق دې ورکړي اسم نشته، همدقه ستا ښځه ده. که 2 طلاقه دې ورکړي دې ته باین وایي. نو باین کې بیا دا ده چې نکاح به تازه کړي، نو بس نکاح به تازه شي، اسم نشته. او که 3 طلاق یې هغې کې بیا اسم نه کېږي، هغه بیا بس ختمه ده. خدا ده که 2 طلاقه چا ورکړي وي یا 1 طلاق نو د 3 میاشتې کې دنه خاوند ته وایي ته رجوع که جوړه ورسره وکړه، بس اسم نشته بیا. وبعولتهن خاوندان د دې ښځو احق بردهن حقدار دي په واپس کولو د دې ښځو کې فی ذلک په دې 3 قروء کې په دې 3 میاشتې کې. ان ارادو اصلاحا که چرته اراده وي د صلح، که د دواړو د صلح بس اول کې غوسه وه او ناراستیا وه، جګړه یې کړې وه، طلاق یې ورکړی، اوس یې اراده وکړه چې بس مونږ خپل کور ساتو، بالکل ټیک ده. ولهن د دې ښځو دپاره مثل الذي په مثل د هغې حق دی علیهن چې په دوی باندې دی بالمعروف په ښه طریقې سره. مونږ خلک دا تپوس کوو چې د دې خاوند په دې ښځه څومره حق دی او د دې ښځې په دې خاوند څومره حق دی. حقوقو تپوس کوو. الله وایي حقوق برابر دي، بس حقوق د دواړو یو شان دي. د یو به هم عزت کوي، د بل به هم خیال ساتي. یو روټۍ، پیزار، جامه دا د ښځې حق دی، دا به هغې له ورکې هغه به ستا خدمت کوي، ستا د بچو خدمت به کوي، ستا کور به ساتي، د خپل عصمت حفاظت به کوي. دغه د یو بل حقوق دي. نو دا حقوق ټول برابر دي، په حقوقو کې هېڅ هغه نشته. یو څو خبرو کې الله د انسان له فوقیت ورکړی دی، هغه خدای پاک بیانوي. ګورې
ولهن د دې ښځو دپاره مثل الذي په مثل د هغې حق دی علیهن چې په دوی باندې دی بالمعروف په ښه طریقې سره حقوق برابر دي خو وللرجال دپاره د سړو علیهن په دې ښځو باندې درجتن یوه درجه ده دا سړي په یوه درجه کې اوچت دي هغه درجه څه شی دی هغه درجه دا فطري طاقت او قوت دی الله سړی مضبوط او طاقتور پیدا کړی دی او د صنف نازک پیدا کړی ده دا کمزورې ده د بدن د دې ساخت دا خدای پاک کمزورې پیدا کړی بس دا مزدوري نشي کولی دی دا د مزدوري هغه نشته چې ته ټاټکې واخله او ته مزدوري کوه ته سکول ته ځه او ته استازي کوه ته اسپتال ته ځه او ته هلته ډیوټي کوه ته چې دی نو لګیا په دفتر کې ټولر وسېدې نو مزدوري کوه نه 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 دا د دې دا ګټل د پیسو دا د ښځې کار نه دی دا د سړي کار دی دا طاقت الله د انسان له ورکړی دی سړي له ورکړی چې ته به ګټه کې دا ښځه به کور ناسته وي ستا د کور ستا د بچو د دې حفاظت به کوي نو دا یو فطري قوت دی چې انسان سړي له خدای پاک ورکړی دی او یو دی علیهن درجه دا ده چې ښځو ته د جهاد حکم نشته په ښځو جهاد نشته په سړو جهاد اوس چې الله بدن دوی له کمزوري ورکړی دی او موږ له طاقتور راکړی دی نو الله دا انصاف هم کړی دی وګورئ که نه چې الله موږ ته وایي تاسو جهاد له لاړ شئ ښځې دې نه ځي ښځو ته هېڅ حاجت نشته بس فرض پرې نه دی په هغوی جهاد که ځي لکه حضرت عایشه تلې ده پیغمبر علیه السلام ځان سره بوتلې ده بیبیانې یې بوتلي دي هغوی به هلته دا کار کو چې مرهم پټی به یې کولې او دا خدمت به یې د هغوی کو خو نور جهاد پرې نه و په هغوی باندې هغه هغوی ځان سره هسې د خپل خدمت دپاره بوتلي دي نو دغه ده خو فرض پرې نه دی په هغوی باندې اوس چې جهاد یې پرې نه دی فرض کړی نو مزدوري پرې فرض کړې ده چې دا دې ځي د سکول استازي دي کوي یا په دفتر او په بینکونو کې دا نوکرۍ کوي او مزدورۍ دی کوي نو یو دا د جهاد دا فوقیت هم الله سړو له ورکړی دی بل په میراث کې ډبل حصه وګورئ که ښځو له خدای پاک یوه حصه ورکړې نیمه او سړو له پوره حصه ده دا زیاتې نه دی ښه دا به چې ته وروستو راشي چې د میراث خبر راځي بیا به ته زه ویم چې دا زیاتې نه دی خو الله سړي له پوره حصه ورکړې ده او ښځې ته نیمه حصه ورکړې دا فوقیت الله دې سړو له ورکړی دی او بل دا دی چې حاکمیت حاکمه چې ده په کور کې به حاکمه ښځه نه وي حاکم به سړي وي حکمرانی به د دې نه وي څنګه چې په کور کې حکمرانی نشته دقسې په صوبه کې هم نشته دغسې په ملک هم د دې حکمرانی نشته چې دا دی حاکمه په قوم باندې او دا دی بادشاهي کوي دا نشته او یو فوقیت ولا الله سړو له دا ورکړی دی چې کله طلاقه شوه ښځه نو سړي له دا اختیار دی که دی رجوع کوي نو رجوع دې وکړي رجوع دې وکړي ښځې ته دا اختیار نشته چې ته رجوع وکړه نو بس ته د ښځې نه 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 چې سړی تر کومې پورې راضي نه وي دا فوقیت الله سړو له ورکړی دی که سړی راضي شو خو ډېره ښه ده ګینې ځه کور ته خپل کار کوه زه تا ساتم نه ته ما طلاقه کړې نو دا د طلاق اختیار هم الله سړي له ورکړی دی او دوباره دا ښځې ته رجوع کول او دا ښځه کول دا هم سړي له الله دا فوقیت نو دلته الله فرمایي چې وللرجال علیهن درجه په دې څو خبرو کې الله دوی له یو درجه ورکړې ده دی ښځو له نه ده ورکړې والله عزیز حکیم الله پاک غالب ذات دی او خاوند د حکمت دی دې کې د الله خپل حکمتونه دي چې ده له دا فوقیت ورکړی دی او ښځو له یې نه دی ورکړی